ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. مونږ په قرآني زیور خپل وطن زیبا غواړو. مونږ په قرآني زیور خپل وطن زیبا غواړو. نه یو غلامان د چا دین د مصطفی غواړو. جزاک الله خیرا. دا و حافظ تحسین الله چې مونږ او تاسو ته د الله رب العالمین د کلام تلاوت وړاندې کوو. محترمو ستاسو په علم کې دا چې دلته په دې پروګرام کې موږ سره زموږ استادان هم موجود دي او د دې پروګرام چې د چا په زیر صدارت کې کېږي استاد محترم شیرین زاده پرنسپل صاحب هم موجود دی او نور استادان هم موجود دي. موږ د دوی ډېر زیات مشکور یو چې موږ ته داسې موقع فراهم کړې ده. د دې نه بعد د حمد دپاره دعوت ورکوم ظاهر الله کلاس 6 ته چې هغوی راشي او زموږ د ستاسو مخ کې حمد وړاندې کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى صفتهم سنادا استفصفتنو دهر چاج گویادا. يا الله يا الله تعالى صفتهم سنادا. کانی دیک بوٹی پہاوا کے کمارغان دی. ذکر کے مشغول دی ربستا سن خویان دی. ذکر کے مشغول دی ربستا خویان دی. ستا خواگ یادنا دا طول مشغولاتا. یا اللہ یا اللہ جاڑی ہر بندہ ربستا سر رازنا کری. سر پسی جدا کی گدستا فدر کی محنتنا کری. جاڑی ہر بندہ ربستا سر رازنا کری. سر پسی جدا کی گدستا فدر کی محنتنا کری.
دغه طریقې د فقیرانو بچاهانو دي یا الله تعالی را صفته هم ثنا ده جوړ کړي د دنیا د بوټو قلمونه شي جوړ کړي د دنیا د بوټو قلمونه شي ستوري سپوږمۍ نمر په دې خبره ګواهي کوي رب خدا سي رب وي چې هر ځای کې بچاهي کوي داسې رب باچا په دې دنیا کې سبب د بل چا دی ستوري سپوږمۍ په دې خبره ګواهي کوي رب خدا سي رب وي چې هر ځای کې بچاهي کوي داسې باچا د دې دنیا سبب د بل چا دی څوک د دې شان شهید مظهر چرته قدرت وکړي څوک د دې شان شهید چرته مظهر چرته قدرت وکړي ما ته لاس د محمد دعا بني لقب وکړي چرته احسان په ما غریب وکړي چرته رب احسان په ما غریب وکړي وکړي د ایمان د عثمان توبه علي دی وکړي د عثمان علي توبه علي دی یا الله تعالی را صفتهم ثنا ده تعالی را صفتهم ثنا یا الله یا الله والسلام ماشاءالله جزاک الله دا اوس دا کلاس 6 چې موږ او تاسو ته حمد وړاندې کوو دینه بعد د ابتدایي کلماتو لپاره استاد محترم ګل ملک صاحب ته دعوت ورکو چې هغوی راشي موږ او تاسو ته ابتدایي کلمات وړاندې کړي په دې اشعارو سره دنیا کې هغه وخت د کار شي سړی د بنیادمو چې په کار شي سړی دنیا کې هغه وخت د کار شي سړی د بنیادمو چې په کار شي سړی د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی پیدا یې څه چې میوه نه لري هسې که قد باندې چینار شي سړی او چې د اسلام په شمع سر نه شیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی دعوت ورکوم استاد محترم ګل ملک صاحب ته چې هغوی راشي او موږ او تاسو ته مخاطب شي بسم الله الرحمن الرحیم پلا پولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا پلا پولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ پودے ہم نے پالے ہیں عزت مندو جناب صدر محفل معزز استادان و صاحبان و گولون و شاگردان و السلام علیکم زیات وخت تاسو نه ضایع کوم د درې خبرې کومه دا پروګرام چې کوم مناقشه دی دا د دې دویم سیشن دی او د دې اصل مقصد دا دی چې په تاسو کې لږه غونې جذبه پیدا شي او په تاسو کې د خپلو خیالاتو د اظهار کولو یو صفت پیدا شي کم خلک چې د خپل زړه آواز په ژبه نشي راوستی هغه ټول عمر ناکام وي کوم خلک چې د خپل زړه آواز د خپل زړه اراده د خپل زړه تمنا یا هر څه چې په زړه کې وي او هغه ته په الفاظو کې په ژبه نشي راوستی دې کامیابي نشي حاصلولی نو دا قسم پروګرامونه دا بزمي ادب دا په سکولونو کې دا د استادو د تعلیم یو حصہ ده دا د دې لپاره منعقد کیږي چې په تاسو کې د اظهار کولو یو صفت پیدا شي جذبه پیدا شي عادت جوړ شي ما ته توجه راکوئ ډېر خلک داسې دي چې هغه هوټل ته لاړ شي دا نو ډوډۍ نشي وختی اسپتال ته لاړ شي ډاکټر ته خپل مرض نشي بیانولی دکاندار له لاړ شي نور خلک راځي سودا کې دی غلی ولاړ هغه نه سودا نشي اخیستی په محفل کې چې ویل غواړي په دې زړه کې خبرې ځي او راځي خو هغه ویلی نشي نو دا نمونه خلک چې هغو اکثر ناکامه خو کامیاب خلک هغه چې هغه د خپل زړه اواز په ژبه راوستی شي نو دا بزمي ادب
د دې لپاره منعقد کېږي په سکولونو کې کالجونو کې یونیورسټیانو کې چې په دې طالب علمانو کې دا صفت پیدا شي چې هغوی خپل اظهار وکړي. خالی ځای ګوره که نه خالی بهرحال هم د دې وجې نه زه تاسو ټولو ته شاباشي در کوم، تاسو ټولو ته داد در کوم او په تاسو باندې زه آفرین وایم چې تاسو په مخکینی پروګرام کې هم په ښه طریقې سره شا واخسته او ډېر کسان به پکې اوس نوي راغلي، دا زړو نه علاوه نوي به پکې راغلي، نو د هغوی ته هم شاباشي ورکوم او ستاسو د ټولو بلکې خصوصا د حفیظ الله استاد صاحب زموږ د ساینس ماسټرانو صاحبانو د پرنسپل صاحب د ټولو ډېر زیات مشکور یم چې هغوی په دې ماهانه بزم ادب کې ښه دلچسپي واخیسته او تاسو په دې خبرو کې په دې پروګرامونو کې شریک کړئ چې ستاسو نه داسې افراد جوړ شي، داسې کسان په معاشره کې ستاسو راوځي چې هغه د دې ملک دپاره، هغه د خپل ادارې لپاره، هغه د دین اسلام لپاره یو ښه فرد ثابت شي. نو د دې ماهانه بزم ادب مقصد هم دا دی، بزم او ادب. بزم محفل ته وایي، مجلس ته وایي، او ادب تاسو پېژنئ چې ادب ته وایي. نو په دې کې مطلب دا دی چې په دې پروګرام کې به غلي په ادب کښېنئ، دې کې چې څه ویلی کېږي د هغې نه به مقصد مطلب ځانه حاصلوئ او په هغې به انشاءالله عمل کوو. په دې کې به لطیفې وي، په هغې کې به سبق وي، په دې کې به مظاهر نظم وي، خو په هغې کې به سبق وي، په دې کې به تقریر وي، خو په هغې کې به ستاسو لپاره یو سبق وي، په دې کې به یو سیاسي تجربه وي، په هغې کې به ستاسو لپاره سبق وي، په دې کې چې هر شی وي، که په مزاحي انداز کې که په سنجیده انداز کې، خو هغې کې به ستاسو لپاره یو سبق پروت وي، په هغې باندې به غور کوو. او که څوک پې پوه نه شي وروسته بیا د خپل استاد هم تپوس کولی شئ چې استاد صاحب دا لطیفه وه یا معنی وي یا بل شی و دې څه مطلب و، نو موږ بیا تاسو بیا هم پوه کولی شو. دا داسې نه یو پالتو خبره ده، دلته موږ لاسونه وپړقوځو، په دې کې ډېر سبقونه دي او فایدې دي په کې. غټه فایده یې دا ده چې په تاسو کې دلته کې یا په بل ځای کې یا په بل ځای کې د خپل د زړه اواز په ژبه راولی دا صفت تاسو کې پیدا شي. کوم کسانو په کیسه نه ده اخیستې، د چوټیانو نه وروسته بیا کوشش به کوو چې هغه کیسه والي، چا به کیسه اخیستې ده هغو ته زه بیا یو شل پرې آفرین وایم. او بهرحال ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، جولۍ مې تنګه زه به کم ټولوم. والسلام. جزاک الله خیره. دا و استاد محترم ګل ملک صاحب چې موږ او تاسو ته ډېرې بهترینې خبرې وکړې. د نه بعد د نعت دپاره شهاب الله کلاس 6 ته دعوت ورکوم چې هغوی راشي او زموږ ستاسو مخکې نعت شریف وړاندې کړي په دې شعر سره: د حسن انتها د مینې زور دی محمد، د حسن انتها د مینې زور دی محمد، په زړونو د دنیا باندې راخور دی محمد. صادق دا مقام د بل انسان په نصیب چرته، ته ګوره کور په کور او نور په نور دی محمد. شهاب الله کلاس 6. بسم الله الرحمن الرحيم. خاورنا پیدای تور خاور کی خقیق با، خاور انسان ترم کی با، خاور انسان ترم کی با. ملبشی اولی بدی تولک کی بدی، ملبشی اولی بدی تولک کی بدی. خلق بروازیو تو یوازی پات کی با، خواور انسان ترم کی با، خواور انسان ترم کی با. تور خاور نپیدای تور خاور کی خقیق با، خواور انسان
خور إنسانا ترم ترم کی گبام رابش منکر نکر غالبا جواب ضرور رابش منکر نکر غالبا جواب ضرور رب عامل دکڑے بس وال پا جواب کی خطا کی اگبار خوار انسانا ترم ترم کی گبار خوار انسانا ترم ترم کی گبار تور خار نبیدائی تور خور کی خخی گبار خوار انسانا ترم ترم کی گبار خوار انسانا ترم ترم کی گبار پرود بپالت کی دبئی پخور کی پرود بپالت کی دبئی پخور کی سوزی فورنو کی استلے پتاوی گبا خوار انسانا ترم ترم کی گبا خوار انسانا ترم ترم کی گبا تور خور نبیدائی تور خور کی خفی گبا خوار انسانا ترم ترم کی گبا خوار انسانا ترم ترم کی گبا دله جزاك الله ټولو طرف نه خدامت کې بعضې کسان خبرې کوي ځینې سړی چاته وایي چې غلی شم خوند نه کوي او تاسو هم دا دغه ښه نه ښکاري دغه دا کوشش داسې کوئ چې خبرې په جماعت کې مه کوئ ها دینه بعد دعوت ورکو احتشام الحق پلاستین ته چې هغوی راشي او زمونږ ستاسو وړاندې سکاوټ ته رانه ووایي احتشام الله پلاستین चांदो तारों में तू मरगुजारों में तू ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया चांदो तारों में तू मरगुजारों में तू ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया तूने पत्थर में कीड़े को पाला खुश्क मट्टी से सब्जा निकाला तूने पत्थर में कीड़े को पाला खुश्क मट्टी से सब्जा निकाला सारे जग में कहीं तेरा सानी नहीं है खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया तेरे जलवे आया तू निहाए तेरी हस्ती का मजहर जाए तेरे जलवे आया तू तेरी हस्ती का मजहर जाए दम में तेरा बरू सजदा तेरा करूं ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया या इलाही ये क्या माजरा है तायरों में भी तेरी सना है या इलाही क्या माजरा है तायरों में भी तेरी सना है बहरो बर में तू खुशकोतर में तू ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया चंदो तारों में तू
उम्र गुजारूं मैं तू ए खुदाया, किसने तेरी हकीकत को पाया। دا احتشام الحق پلاستیک چې موږ او تاسو ته سکاوټ ترانه وړاندې کړه. دې نه بعد د انګلیش تقریر لپاره بلنه ورکوم امیر زمان کلاس 9 ته چې هغوی راشي زموږ او ستاسو وړاندې انګلیش تقریر وړاندې کړي. په دې شعر سره موږ نه ستار او نه رباب خوښوو، موږ نه ستار او نه رباب خوښوو، موږ په ناسو کې کتاب خوښوو. ورسره مینه محبت لرو موږ، ورسره مینه محبت لرو موږ د علم هر یو باب خوښوو. امیر زمان کلاس 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum, dear listeners. Today I want to talk about the importance of time. It is always better to respect and follow the valuable of time instead of regretting later as the time we have spent is never coming back. We all know about the proverb, time and tide wait for none. It is important for our life. We all should think that the time we get is an opportunity to grab for. I will build future. We should teach our younger ones also about the value of time. Utilizing time for our loved ones also help us and the society to grow towards a superior one. The best and most effective ways of utilizing time and setting goals, making words less prioritizing tasks. Having a good sleep, etc. We must set long and short-term goals for the best utilization of time. These long and short-term goals will help us to save time and be productive. Goals and work lists help us as a driving force to keep us always motivated. When we start a new work and then we start to do it regularly, firstly it will look a very uninteresting one. But later we will understand that this increasing our productivity. Finally, these driving forces help us to achieve our goal. Prioritizing tasks for our daily routine is a very effective way to manage time because we get to understand the importance of various tasks and jobs in our lives. Moreover, if we do similar work unitedly, then it also increases our productivity. But we should remember one thing, that being productive doesn't mean that we have to be involved in multiple works. Every time taking a sufficient amount of sleep and exercising are also part of being healthy as well as productive. Exercising and sleeping maintain the right balance between our bodies and minds, which is essential for success in life. There are few things related to time which we should always keep in our mind. They are punctuality, the importance of time management, courtesy,
unpredictable future, etc. To lead a better life, we all have to be functional in every case in our daily life. People who treat time as an essential factor for a better life are always punctual and successful in life. Another important factor for leading a successful life is the management of time. You have to be regularly involved in work to find a good result and complete without facing any problem. None of us can predict our future. That's why we should work hard from now and complete all our tasks and time to make our future bright. If we finish our work on time, we won't have many works left to do at a time. The proverb, killing time is not murder. It's a side. It's applicable for those who don't understand the value of time and don't respect it. There are people who give excuse for not completing work like they don't have time for that. It's not like they don't have time. They don't know how to manage time. To conclude this speech, I want to say that everyone should develop a habit to complete a particular task in that frame of time. The most important people, the world are very conscious of the value of time. Hence we should also not waste time and try to make the best use of it. Thank you. Thank you. څنګه چې تاسو ته دغه وویل زموږ استاد صاحب چې دا پروګرامونه دې دپاره چې لکه ماشومان به خپل صلاحیتونه او قابلیتونه ښکاره کړي او دا وښیي دنیا ته چې لکه په دې ماشومانو کې صلاحیتونه او قابلیتونه پراته دي هغه په مختلف اندازونو کې کېدای شي که دا بالفرض دا پروګرامونه نه وي دې ماشومانو ته دا موقع فراهم نه شي دا ماشومان خپل صلاحیتونه نه شي ښکاره کولی او کله چې داسې مقرر شي نو دا ماشومان په زبان حال سره داسې ووایي چې زمونږ عزایم د غرونو په پرواز دي او د ځمکه لړزونکي زلزلې نه پېژنو او د خپلې لیونۍ فیصلې مخې ته یارانو د دهر د خدایانو فیصلې نه پېژنو او سپینه ساده خبره د هر چا مخکې وایو غلیمه د اوږدې اوږدې قیسې نه پېژنو خو کله کله داسې وشي بیا چې لکه بل طرف نه بیخي هغه داسې کسان پکې هم راځي چې لکه د استادانو هغه محنت ډېر کسان داسې چې لکه د استادانو هغه محنت هغه په ځای باندې روچت کړي خو ډېر کسان هغې ته بالکل بے فکر شي دغه محنت نه او دغه کوشش نه نو د هغوی د دوی د طرف نه بس دغه داسې وایم چې اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی گرچہ راہ تنگ کی بہت شہر وفا کو جانے کی اور جان کی 100 حاضر کر دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود لکھیں گے سرخی اس افسانے کی څنګه چې لکه دا په دې پروګرامونو کې د انګلیش تقریر دی په دې کې د اردو تقریر دی په دې کې ملي نغمې دي په دې کې د دې ماشومانو خپل هغه صلاحیتونه ښکاره کوي دې استادانو دې ماشومان سره محنتونه کړلي د هغه د دې ماشومانو چې کوم شی هغه اخیستی دی نو د هغې دغه دپاره د دې هغې یوه حصه دا هم ده چې لکه په ساینسي میدان کې دې ماشومانو څه زده کړلي نو د هغې دپاره درخواست کوم زه دعوت ورکوم انعام او دغه ګروپ ته چې هغوی چې کوم پراجکټ تیار کړی هغه راشي او هغه ستاسو مخکې پیش کړي او خپل هغه صلاحیت او قابلیت تاسو ته وړاندې کړي ته به کوم ښکاره ده ناس ماشومان چې غلي کېنئ او په توجه کېنئ تاسو سبا دا چل تاسو هم کولی شئ ها دا موقع ده دا پروګرامونو کې دوله موقع ورکوو را روان پروګرام کې تاسو له موقع درکوو خو د دوی صلاحیت وینئ
تاسو کې څه دي تعارف کړئ صحیح Kasih sapi सर्दी तो पता है Haji. Darba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear and respected listeners. My name is Inamullah and my group to all members. Today we are going to present a project about coronavirus. We are very thankful to the sir that he gave us a chance to participate in this event. For better understand, I will explain my project and post to. The project مونږ هر یو کس ته به ټاپک والا شی دی او هغه به راځي خپل ټاپک به ستاسو مخکې ایکسپلاین کوي. اولنی ټاپک زما دی کرونا وایرس د کوم ځای کې اول خپور شوی دی او کوم ځای کې پیدا شوی دی. اول کرونا وایرس په ټولو اول په چین کې ووهان ښار کې شروع شوی او دا د ټولو اول هغه خلکو کې وموندی شو کومو خلکو چې په فیش مارکیټ کې کار کولی. د تشخیص نه بس دا پته ولګېده چې کرونا وایرس په چین کې خپور شو او بیا په ټولې دنیا کې خپور شو. والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ته چې کوم ټاپک والا شی دی هغه د انټروډکشن ټو کرونا وایرس. د کرونا وایرس تعارف. لکه چې موږ د کرونا وایرس د شکل ته وګورو دا تاج شان دی ځکه دې ته په انګلیش کې کرون نو دې دراسه په وایرس چې کوم نوم ورکړل شو کرونا وایرس. دا کرونا وایرس دا په درې خصلو مشتمل دی. یو دا بایرل لیئر چې کوم دی دې ته وایي انوډاپ. دا منځ کې چې دا لکه په یو سیل کې چې نیوکلیس وي نو دا پیشن په وایرس کې هم نیوکلیس وي خو نیوکلیس کې هم د آر ان اے او آر ان اے ته وایي جینیټک میټیریل او دا سرس د سګیر چاپېره دا ونیول شکل چې دی دې ته وایي سپیکس پروټین. دا په مختلفو قسمونو کې په انسان او په انیمل کې خورېږي.
دا په انسان کې کامن کولډ لکه یخني شو ساده او به شدیده یخني شو نو دا اولنۍ چې دا کوم راغلی د کرونا وایرس سارس دا په 2003 کې په چاینا کې راغلی او به مارس دا په سعودي عرب کې په 2012 کې راغلی او سارس چې کوم اوس نن سبا دی کووډ 19 چاینا دا په 2019 کې راغلی. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ٹاپک ہے اوریجن آف کووڈ 19 کورونا وائرس کی ابتدا. وائرس انسان ته مختلف ذریعوں نه راځي. مثال په تور ځناور شو، مارغان شو. کورونا وائرس مختلف اقسام انسان ته مختلفو ذریعوں نه راغلي وو. مثال په تور مارس وائرس نه، کیمن نه، سارس نه، کیټ نه. کورونا وائرس ذریعہ موږ درانه معلومات دا ځناورونه کورونا وائرس انسان ته لګي دغه موږ سپیل ورمایو. والسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن په کووډ 19 باندې خبر روانه ده. په هغه کې زما ټاپک دی ټرانسمیشن اف وایرس. وایرس څنګه ټرانسفر کوي؟ یو چا نه یو ته لګي، بل نه بل ته لګي. دا څنګه لګي؟ نو کله چې دوه کسان یو ځای ناشي نو هغه بل ماسک لګي یا یو بل نه لګ لري کېږي. کله چې برانجې څوک کوي یا ټوخی کوي په دې کې دا کوم دغه چې کومې دا مواد دا د یو نه بل ته ټرانسمیر شي، دې نه وایرس یو نه بل ته لګي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کووډ 19 ټاپک روان دی چې په هغې کې موږ سره دی کووډ 19 سمپټمز د کرونا وایرس علامات. د دې علامات چې دي ټولو نه اول دا چې دی دا په 5 ورځو نه د 6 ورځو پورې ښکاره کېږي او په ځینې خلکو کې د 2 هفتو کې هم ښکاره کېږي. دې علامات چې دي هغه دا دي چې دې سره به تبه وي، په سر به درد وي او زکام به وي. دویم دا چې سړی به ستړی وي، بدن به تود درد کوي. او دریمه خبره دا چې ریسپیریټري سیسټم چې دی نظام تنفس مسایل به ورته ټوخی لګي او پرنجي به راوځي او ساه اخیستو کې ورته تکلیف وي او په ځینې خلکو کې د خولې ذایقه به صحیح نه وي او ډېر شي نو سکین ریش ورسره راځي. په دې چمړه باندې به ونې ولاړې او چې دا ښه ډېر شي بیا نمونه بیا حمله کوي. نمونه بیا حمله وکړه نو ارګین پیل کېږي او چې ارګین یې پیل شو بیا اخري بیا مړ شي. Next. بسم الله الرحمن الرحیم. د کرونا وایرس نه ریکوري د دې نه تقریبا 80% خلک چې دی هغه بغیر د سپیشل ټریټمنټ نه ریکور کیږي. هغه خلک چې هغه زیات د دې نه متاثره کیږي هغه بوډاګان دي. کم خلک چې ایج دي بوډاګان دي هغه د دې نه زیات متاثره کیږي. یو د ریسپیریټري ډیزیز دي د مخکې نه هغه د ساه اخیستو کې مسله وتا یو د لنګس بیماری نو هغه دې زیات متاثره کیږي. بل څوک چې دروندباري او وزن یې ډېر چا کې ډېر زیات هغه ته متاثره کیږي. یا شوګر دي د چا یا های بلډ پریشر یا د هارت ډیزیز ہوتای او یا کینسر دا خلک زیات متاثره کیږي. مهرباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د کورونا وایرس نه موږ سره ټاپک دی ډایګنوسس، د دې تشخیص چې د کورونا وایرس یو سړي ته لګېدل یا نه دی د دې پته موږ ته څنګه لګي. دې لپاره یو لیبارټري ټیسټ استعمالیږي PCR. یو لیبارټري ټیسټ د دې لپاره کیږي PCR. دویم دا چې د بلډ ټیسټ ولګېږي انټي باډي چې دې سړي مخکې کورونا وایرس تیر کړ دی که نه دی.
اوس د دې ټریټمنټ د موږ سره د دې علاج د دې لپاره څه خاص علاج نشته خو د دې چې کوم سمپټمز دي لکه فیور شو او فیټنګ ستړیوالی شو یا تبه د هغې علاج به هم کولی شو د دې لپاره چې کوم خاص قسمه میډیسن دي هغه انډر ډیولپمنټ دي او د دې چې کوم ویکسین دي هغه تیار شوي دي خو د دې څه خاص قسمه علاج نشته والسلام زبردست دی وغیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کووډ-19 باندې خبره روانه ده هغه کې موږ سره ټاپک دی پریونشن مینز روکتھام دا هغه په ختمېده به څنګه کېږي یعنی هغې کې صوبیس دي نو ماسک واچو او لاسونه به انځو او په سینیټایزر به لګو او 1 کیلومتر فاصله یو بل نه لري 1 کیلومتر فاصله به یو بل منځ کې 1 میټر فاصله به یو بل منځ کې او کله چې فرانچې کوي دا کورینګ ماوث اینڈ ماوث دا یو بل څوک چې فرانچې کې دي خپل ته بلا یا رایمال یا لاس باندې څه سر څه بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اول خپل تعارف تاسو ما پیژنئ واو د کلاس 9 سټوډنټ ټیم او نوم دی امیر زمان نن په کووډ-19 باندې زموږ ټاپک دی ویکسین چې ویکسین څنګه تیاریږي او دا څه کار کوي د انسان په جسم کې په باډۍ کې نو د کومې بیمارۍ چې کوم ویکسین تیاریږي د هغه بیمارۍ د هغه وایرس نه تیاریږي هغه بیمارۍ نه د ویکسین تیاریږي د کرونا ویکسین چې کوم تیار شوي دي نو دغه وایرس نه ګوره موږ سره دوه قسمه وایرس دي یو وایرس چې هغې کې پکې دا ډي ان اے موجود دي په نیوکلیس کې یو چې په هغې کې آر ان اے موجود دي دې کې د ټول نه زیات خطرناک چې هغه ډي ان اے والا نه دی یعنی د ټول نه زیات پکې آر ان اے والا خطرناک دی نو د کرونا وایرس ویکسین چې جوړیږي نو د دغه کرونا وایرس نه آر ان اے راوالي او دا آر ان اے چې د انجکشن په ذریعه د انسان باډۍ ته جسم ته دننه کې انټر کیږي او دا چې کله د انسان جسم ته سیل ته دننه کیږي نو دا بار قسم دي ته ویل کېږي سپایک پروټین نو دا آر ان اے چې دا د سیل په لپاره دغه سپایک پروټین جوړ کیږي نو زمونږ په باډۍ کې یو داسې سیستم الله تعالی پیدا کړی دی چې هغې ته ویل کېږي ډیفنس سیستم یا ایمیون سیستم ایمیون سیستم هغه سیستم ته ویل کېږي هغه نظام ته ویل کېږي چې کوم چې د بیماریانو خلاف جنگي یعنی بیماریان بدن ته نه پرېږدي د چا ایمیون سیستم چې زیات طاقتور وي هغه ته بیماریانې کمې لګي اچھا چې کمزور نو هغه ته بیماریانې یو حد زیات لګي نو کله چې د ایمیون سیستم ته پته ولګي چې باډۍ ته یو نوی وایرس راغلی یو نوې بیماري راغله نو هغه د هغې خلاف انټي باډیز جوړ کړي او دا انټي باډیز چې دي دې چې کله د آر ان اے د سپایک پروټین جوړ کړي دا انټي باډیز ولګي دي د سپایک پروټین پر ونښلي او دا ختم کړي او دې د وجې هغه بیماري ختم شي او په دې ذهن کې یو ممري جوړه شي چې بیا دپاره داسې قسم لا سیل راځي یا دغه قسم لا وایرس راځي نو د هغې خلاف دا مزاحمت کوي انټي باډي جوړي او دا بیماري ختموي دا انعام الله او دا ګروپ زمونږ د استاد وړاندې خپل قابلیت مظاهره وکړه دې نه بعد د حدیث شریف لپاره دعوت ورکوم حضرت علي کلاس 9 چې راشي زمونږ د استاد مخ کې حدیث شریف وړاندې کړي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خیر الناس من ينفع الناس लोगों में अच्छा वो है जो लोगों को नफा देता है। कुरान करीम में इरशाद है कि उस दुनिया में इज्जत और कामयाबी उन ही लोगों को नसीब होती है जो खल्क खुदा को फ़ायदा पहुंचाते हैं और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए कोशा रहती है। इस हदीस में इसी बात की वजाहत की गई है, लिहाजा हमें चाहिए कि मखलूक खुदा को खिदमत करें और उसे फ़ायदा पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। खैरुन्नास बनने का ही बेहतरीन तरीक़ा है और उसे में हमारी दुनियावी कामयाबी और आखिरत की निजात का राज पोशीदा है। वाखिर दवाना जज़ाकल्लाहु खैरा। दाओ हज़रत अली क्लास 9 ज़मंगा उस्ताद मखकी हदीस शरीफ वړاندې को ज़मंग द प्रोग्राम اولنې سیکشن چې کوم هغه اخیری سر ته ورسید او تاسو ټول چې غالبا چې پوه شوي یئ او ذهن باندې بوج هم راغلی نو ستاسو د ریفریشمنټ لپاره عمر شاهد او دغه ګروپ ته دعوت ورکوم چې هغوی راشي زموږ ستاسو وړاندې خاکه پیش کړي. عمر شاهد او دغه ګروپ सामान के लगी सामान के लगी आदमी नाश्ता से पे गया बस ले लो बाहर हाँ सही जगह पे राजी बहन आई कि राजी हेलो تاسو وکیل خو د لقوه مشهدي مونږ ما تاسو وعلیکم السلام کینی وعلیکم السلام غالب سره غلی تاسو موږ سره سره وګورئ ورغړای زه کار کولای شم زه به جارو کوم تاسو خدمت کوم کار کولای شم دلته ما سره نوکری په څه حساب باندې کوي زه په روټي باندې کار کوم جی په ټیم بسو روټي خوري زه په ټیم یو لا 70 روټي مخرم یې سره ته په روټي باندې ګرانی خو زه خیر زه به ځان سره نوکر کما خو چې بار نه څوک راځي نو تا پوس کوي نو هم به د سبانه کوي چې شي غواړي نو هم به د سبانه کوي صحیح دی جی صحیح ده بس ته اوس په خپل روټي باندې ودرېګا چې بار نه څوک راځي نو هم زما به تاسو کوي نو هم به د سبانه کوي چې زه غواړي نو هم به د سبانه کوي صحیح ده صحیح ورشه ور څوک راغلی څوک ولکه گاونډي جی څه شی وغوښته ټیپ وغوښته تا ته څه وی من ګره ټیپ کوم نه من ګره ټیپ نشته یې سره هغه وی خان سره دو کر ټیپ نشته تا وته پرماره کې پروت دی ټاله دو الله خان څه کور کې نشته صحیح دی جی به ودا قصیو او ګره سبا باندې کوله خالي روزي هغه تاسو خرابې صحیح دی جی ورشه په څوک راغله څوک ولکه تاسو په گاونډي جی څه شی وغوښته تا ته څه وی پرماره کې ټاله دی نو دا وته یار دې باور ته تل لګا اخر اوس پرماره کې چا ډاله کړي صحیح دی جی به ودا قصیو او کله سبا باندې کا ورشه په څوک راغله څوک ولکه تاسو دوست جی څه شی وغوښته تا ته څه وی باړو ته چلله چلله نو څنګه باړو ته چلله تا وته ویلي بس چې به پروت هوا دې وندي لا پیجر شه صحیح دی جی به ودا قصیو او کله سبا باندې کا ورشه په څوک راغله
څوک ولګا ستا پلار شي زه یې وي تا تپوس یې کوه تا دې څه وي پر په چترون دې هوا دې نوتې رپېږي دا و عمر شاهد او دغه ګروپ چې زمونږ او ستاسو مخکې خاګر وړاندې کړه موږ او تاسو ته ډېر خوندونه او مزې واخیستې دې نه بعد د غزل لپاره دعوت ورکوم اسماعیل ته چې راشي او زمونږ او ستاسو وړاندې غزل پېښ کړي اسماعیل زه خو دې مینه کې جانانه دومره ورکومه زه خو دې مینه کې جانانه دومره ورکومه خبر به نه وم او روان به په سړک وم زه اوس پیره شوم او جوړ رانه د وره زنځیر شو زه اوس پیره شوم او جوړ رانه د وره زنځیر شو مخکې خو هار د یار د غاړې مبارک وم د صحرا شګې به مې بادولې په سر د صحرا شګې به مې بادولې په سر زه اکثر خپل ژوند کې د خپل ځان نه بېدرک وم څنګه د لاس نه دې نن دانې دانې را پرېوتم څنګه د لاس نه دې نن دانې دانې را پرېوتم یاره نو زه خو د انګورو غوندې غونچک وم وخت به بیخي راته د لوبو غوندې شیخ ښکارېدو وخت به بیخي راته د لوبو غوندې شیخ ښکارېدو زه اسماعیل سا عجیبه غوندې هلک وم دا و اسماعیل چې موږ او تاسو ته خپل غزلونه یو غزل وي د دې نه بعد زه نعت شریف لپاره دعوت ورکوم خان عالم ته په دې شعر سره دي دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ ہم سب کو مانگتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد نعت شریف لپاره خان عالم کلاس 10 بسم الله الرحمن الرحيم والله سم پدی دنیا جنت لیدلے دے جماعت میں مدینہ کی دا حضرت لیدلے دے جماعت میں مدینہ کی دا حضرت لیدلے دے والله سم پدی دنیا جنت لیدلے دے جماعت میں مدینہ کی دا حضرت لیدلے دے جماعت میں مدینہ کی دا حضرت لیدلے دے خیسته ازلراخ کن کی لوڑے لوڑے منارے خیسته ازلراخ کن کی لوڑے لوڑے منارے خیسته ازلراخ کن کی لوڑے لوڑے منارے لپاس دروزی مشن گنبت لیدلے دے جماعت میں مدینہ کی دا حضرت لیدلے دے جماعت میں مدینہ کی دا حضرت لیدلے دے والله سم پدی دنیا جنت لیدلے دے جماعت میں مدینہ کی دا حضرت لیدلے دے جماعت میں مدینہ کی دا حضرت لیدلے دے علمی سترگی خیشوی چی ودردم روزیتا یا علمی سترگی خیشوی چی ودردم روزیتا علمی سترگی خیشوی چی ودردم روزیتا داراز میں پٹے پٹ دا محبت لیدلے دے جماعت میں مدینہ کی دا حضرت لیدلے دے
जुमात में मदीना की द हजरत लिदले दे वल्ला सम्मी पदे दुनिया जन्नत लिदले दे जुमात में मदीना की द हजरत लिदले दे जुमात में मदीना की द हजरत लिदले दे या वापस में त्रिजलनो मजबूरी वातो बगारा या वापस में त्रिजलनो मजबूरी वातो बगारा वापस में त्रिजलनो मजबूरी वातो बगारा सऊदियानो की मिदासी हुकूमत लिदले दे जुमात में मदीना की द हजरत लिदले दे जुमात में मदीना की द हजरत लिदले दे वल्ला सम्मी पदी दुनिया जन्नत लिदले दे जुमात में मदीना की द हजरत लिदले दे जुमात में मदीना की द हजरत लिदले दे वल्ला सब में बदी दुनिया जन्नत ली दलेले जुमात में मदीना की द हजरत ली दलेले दाऊ खान आलम चिमन गावतास तो पैगंबर सल्लम मुबारक नात पेश को मदीना बाद ज़दा क़ारी ज़रीन नफारा दावत वर को हमाद ता पदे शेर सरचे ऐसा चलन चलो के करे लोग आरज़ू ऐसा चलन चलो के करे लोग आरज़ू ऐसा रहा करो के ज़माना मिसाल दे क़ारी ज़रीन नफारा रूह हमाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अक़वाली ज़रीन 1 सबसे बड़ा गुनाह वो है जो करने वालों की नज़र में छोटा हो 2 वो खुशी जो सिर्फ अपने लिए हो बेकार है 3 अच्छे लोगों की निशानी खुश कलामी है 4 वो शख्स आपका मुहसिन है जो आपको यकीन दिला दे कि ये तुम कर सकता हो 5 इंसान गैरों से मिल इज्जत और अपनों से मिल जिल्लत कभी नहीं बोल सकता 6 बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम उसूल है 7 अक्लमंद बोलने से पहले और बेवकूफ़ बोलने के बाद सोचता है 8 जिसे सोचोगे वैसी ही बनोगे तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर है 9 इसी खुशी से बच्चों जो किसी को दुख देने से हासिल होती है 10 इल्म अगर अमल में बदल जाए तो शख्सियत चमक उठती है 11 गुस्सा काबिल तरीन इंसान को बेवकूफ़ बना देता है वस्सलाम दाऊ हमाद जिमन गावतास ते क़ारी ज़रीन पेश करो मदीना बाद नज़म दफारा दावत वर को रोल मोहम्मद दा चराशी और गावतास ता नज़म पेश की ज़रूर पढ़म क्लास में तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया वो आया है तो आने दो बिछा दो पल के राहों पर वो आया है तो आने दो बिछा दो पल के राहों पर वो पहला सा नहीं लगता करोना शकन गाहों पर वो आया
अच्छा तुझको मेरी महफिल में लाई है, अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है। सुनी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया, सुनी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया। मेरे इस्लाम लाने से ये चुप कर क्यों इबादत हो, पढ़ेंगे आज काबे में वो रोके जिसमें ताकत हो। उड़ा दूंगा मैं सर उसका कुफर का जो नवाब आया, खुदा के दीन के गुलशन में बनकर तू बाहर आया। शुजाओं का शुजा आया, शुजात ने सलामी दी, फहाशी पर जवाल आया, शराफत ने सलामी दी। जबर टूटा मिटी जुल्मत अदल का आफताब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह दाऊर मोहम्मद चिमंगा उदास्ते नज़म शरीफ पेश को नदीन बाद ज़दो प्राइवेट दपारा माउस और दाओ ग्रुप तराव परफॉर्म चराश دغه لا او تار نه دبل بسې جو معلومات دپاره دعوت ورکو رور سید محمد ته کلاس 8 چراشي او موږ تاسو ته معلومات کوو. دې معلومات کې زما خبره بل خبره د څه کوو چې دې کوم معلومات درکې دې به دا هغه د شی لا مو ته د ځکه مخکې دې ها دې په سوال کې دا بل میک دغه ته مونږ زو چاله جواب ورته هغه به جواب ورکړي چاله جواب نه ورته دې به هر خپل جواب ورکړي صحیح ده صحیح ها اپن یو کتر څه خبرې نو ناس کسان په غور باندې وکړي کې دې چې زیات جوابونه چا ورکړي نو بیا هغه ته انعام هم ملو شي سیوا دې بعض هغه کسان نشه چې نقل کړي چار جواب ورته بلاس کړه وای. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم में मक्की और मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? पुख्तो की रसूल तो है कुरान मजीद की द मक्की और द मदनी सो मक्की की नाजिल शीरी और सो मदनी की तादाद सो है. دا سوال چا ته ورځي الله ستاسو صبر وکړه دا سوال چا چا ورځي ها دا شاته نام لګی سلام 23 मक्की और 28 मदनी. सही है जवाब सही है जिंदाबाद. कुरान करीम में अलिफ से लेकर या तक किसी किसी हरूफ से कितनी कितनी सूरतें शुरू होती है? मसलन अलिफ से कितनी और बा से कितनी? मतलब د سوال مطلب دا دی چې په قران مجید کې د الف نه څومره سورتونه شروع شوي دي. ها یو سوال به په اسانه ده لپاره په قران مجید 114 سورتونو کې د الف نه څومره سورتونه شروع شوي دي. ها ما یو دی وی جواب دې جواب غلط دی. ها بل چا جواب ورځي د پخره ته ونه ورځي الله صبر کړه کله چې الله څه کړو لیوا کومه کړو پینځه دي پینځه غلط دی. حرف الف سے 41 सूरतें शुरू होती है. ها دا مطلب دا چې الف نه 41 یو څه سورتونه دي چې هغه د الف نه شروع شوي دي. دیم څه څه با سے कितनी؟
بانا څو سورتونه شروع شوي دي د بانا یا په ټول کې لیکلي بس بیان نشه نشتی په دې طریقه نه جواب ورکول ها کوم څه جواب وای ولا څه وای دا غلط طریقه ده بیان په خپل د بانا شروع شوي دي نشتی مثال سړي ته شروع شوي دي بانا یو سورت شروع شوی دی بانا یو سورت دی جواب د ورکړه اوس بانا یو سورت دی ها تا نه څه شروع شوی دی تاسو چا شروع ہوتی ہے تانا سالو شروع شوی خانه و سوات نه یو خانه سالورو عین دوا ونه ولسو قاب نه تلسو قاب نه بل قاب نه یو لام نه سالورو نون نه یو یا نه سوال لسو اسلامی معلومات دی وہ کون سی ایسی چیز ہے جو بغیر روح کی سانس لیتی ہے هغه څه شی دی چې هغه بې جانه دی او بیا هم صاف دی ډېر ښه جواب راځي دا خمیس دا اول خلاف شد کړل صبح ٹھیک دی زنده وہ کون سی قوم تھی جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گیا هغه کوم قوم دی چې ابو دروغ وي خو جنت ته لاړو هغه کوم قوم دی چې دروغ هغه شاته لږ شد کړل ها یوسف علیہ السلام کا بھائی ٹھیک دے جواب ټیک دی غلطات ورکوي هغه کوم قوم چې ابو د رښتیا وي او جهنم ته لاړو هغه کوم قوم دی چې رښتیا ویلي او بیا هم جهنم ته تللي وو هغه لږ شد کړل ها مې پیسه ٹھیک دے کوبر اور اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی د مسلمانانو او د کافرانو اولنۍ جنگ کوم ځای کې شو مداخلات شد دی ها جنگ بدر سعودی عرب صحیح دی سعودی عرب والا کس عبادت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اجر میں خود دو گا هغه کوم عبادت او چې هغه باره کې الله تعالی ویلي دي اجر زه خپل ورکوم روزي ٹھیک ہے وہ کون سی حالت ہے جس میں ہر مسلمان پر ہر چیز حرام ہو جاتی ہے دیو کہتے ہیں نه خدای بلاس نه کم دې څه سوال هغه کوم حالت دی چې په مسلمانانو باندې حلال چیزونه هم حرامېږي ها دا بدل ورکړه دا حج پر غلط دی چې وی باندې اشاره غلط دی من لګي روزي په حالت غلط دی غلط سرته بل مریض نه منځه حالت صحیح دی جنت کا دروازہ کا نام بتائے جنت کا دروازے نام ہوا ہے جنت د دروازې نوم وایي څه شي ریان اسلام کے پہلے مشہید مرد کا نام کیا ہے اسلام اولنے شهید شوی سړی چې دغه څه نوم دی زنده باد د اسلام اولنی شهید شوی سړی دغه څه نوم دی حسن علیه السلام حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ غلط دی حضرت حنظلہ غلط دی حضرت حارث بن اعلی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلے شہید خاتون کے نام بتائے اسلام اولنی دخلی شهید چې دا غي نوم وایي هغه خزه چې اسلام کې اولنی شهید شوی و حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح ہے
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस दिन हुआ? ठीक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल जिंदगी गुजारी? 9.5 साल। गलत है। 9.5 गलत है। गलत है। 950। गलत है। 980। गलत है। गलत है। 1300। 1050। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कुल कौम ته څو وخت تبلیغ کړو؟ 9.5 ساعت. सही है। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम कितने साल तक जिंदा रहे? तूफान नूह अलैहिस्सलाम طوفان نوح نرستو سو وخت ژوند دی ها 100 साल. غلط غلط دی. بل چاله ورتي لا څه ها وای 60 साल तक. 60 साल हाँ हाँ किन खुद नसीब सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहद मुबारक में उतारा? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हज़रत फज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू अकरम बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शाकिरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम ओस बिन हौली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. बस शाबाश शाबाश क्लैपिंग क्लैपिंग. साइंसी मालूमात दीजिए. ऊंट पानी पिए बगैर कितने दिन तक जिंदा रह सकती है? ऊँट दो उपवास करो बगैर सूरत बर्बाद की देश जुआन दाई 17. ठीक है. इंसानी बदन में पसलियों के कितने जोड़ होते हैं? इंसानी बदन में पसलियों के कितने जोड़ होते हैं? पसलियों के कितने जोड़ होते हैं? इंसानी वजूद के पुख्तो से हाँ सो जोड़ना दिया पुख्तो जोड़ना 200 गलत है. नंबर के पर चला चल कर ले हाँ 360. गलत है. ماشي ذلك ترى ولا ها 200 साल. गलत है. 12. इंसानी हाथ में कितनी हड्डियां होती है? इंसानी लाश की 100 हड्डी. इंसानी लाश की 100 हड्डी हाँ अडुकी लाश की इंसान मरने के बाद इसके दिमाग कितने देर तक काम करता है? इंसान दिमाग सो अखकार की नमक नरुस्तु कारण कैसा 2 से 4 घंटे. इंसानी जिस्म में कितने फीसद हिस्सा पानी का होता है? इंसानी जिस्म की 100 हिस्सा मौजूद है. वो के 100% है 30%. गलत है. 70%. गलत है. 61%. सूरज की रोशनी जमीन तक कितनी मिनट में पहुंचती है? तो नूर राना में के 100 मिनट हो गया वैसे. यस بزمان لما يسمى هو بعد 2 मिनट क्या मुश्किल सेकंड की सही है. जरा साइंसी प्रोजेक्ट द्वारा इजाज और दागोई ग्रुप का परिचय कर दावत वर्गों नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्तीवेरा से नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्तीवेरा से जरा नम हो तेरी मिट्टी बहुत जरखीज है सादी इजाज और दागो मरगरी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. नन बा تاسو په وړاندې موږ یو څو اکټیویټیز پرفارم کوو. دا ماشومان به پرفارم کوي.
نو تاسو به په غور سره ګورئ چې دوی څنګه دا اکټیویټیز کوي نو کوشش به کوئ چې دا مخکې کسان به پاتې نه چې وروسته یې لوبېدي صحیح ده نو په نمبر باندې یو یو کس دی اکټیویټي کوي ټیک شو تاسو ته وی چې کېنه لکه پاسه کنه کېنه د ټولو نه اول غفار علي ستاسو مخکې خپله اکټیویټي کوي نو تاسو وګورئ بسم الله الرحمن الرحيم قلنا ولبمغا كاز روان او بديكم بي لونكو دا وخت ته وړي کوم دي ګری دل نه وای دا چې دا هغه ته ورونه سره هغه دا تاسو خبرې کوئ نو به نه کیږي دا به تاسو ټول ویلي یو څه سوالو کې چې تیار کی دا سپریډ چې دی ګلاس دی واچول پورې اوس ورته دی ماچس چې دی دا به کوی مشاهده کنه دې کوشش کی چې د اور واچي اور وطن شي دا لاس صفای دا ګوره دا لاس صفای دا لاس ګوره چې څنګه جادو طریقې سره دا کار کوي جلاس مات زي الكشاته زي مكه ويدي مكه ويدي زرتني زي شاته تاسو کې یو اکټیویټي کې چې مسله ده هغه د فروس په فون کې د بل او کې اوسې ده دا نت د برابرون سمون کې دا سړی نه برابر تاسو په ګورئ اوس دې سره مخ کې کې تاسو ولې پاتې کینه لکه
بارد ويكا پروګرام لږ حصہ پاتې راغله خو په قلاره کې نه ګډوډ مو پیدا کوي او چې دا څنګه تیار شو نو موږ تاسو د سره وچت کیږي تاسو به وینئ چې موږ دا چلو سره است غزل لکړل ولې سره آزاد تكيد آزاد آزاد تكيد أديمو كذا چکا لگے خپل ځای کې نه دومره خپل سامان چې کې دا تللی کوي ما چې نه شاباش کېرا لګې الله خبرې نه چوپ دې بول خپل ځای کې نه خاموش دا چې چلو چې یو قریب الله نه هم د یو بانکي او د سپي دوستانه وه دوی داسې سارا ته وویل چې بانکي وي زه به سر پر ځان وکړم سپي وي پر ځان کار به نه کوم ځان به مور کړو خو د سپي د بانکي ته ویې که دا درته خطر بانکونه وایي زه به تا ځان ته رسوم د سپي وي که په ما باندې خطر راتله نو زه به غاپم نو ته به ما ته ځان رارسوې په دې منځ کې د بانکي سر کوي یو ګیدړ راغی ما ته اوس پکې دی یو منټ پلیز دې ته اوس ګورئ ګوره وړو چیرې ساته په ناستې نه کې تاسو ولې پاسئ تاسو کار نه هغه د دې رنګ کې دا وکړه لاګه دا په یو څه ډول دا नहीं चलो शो دا او کنه دې کې څه کې دا باندې کړي مکس کا اته څه خاموش شه لکه دا خلاص یو ځای خاموش شه وکړه اولنې ایکسپریمنټ په سمونو کو د چلو کو د چې دا د لاتوتا واغسته و سره چې کوم دی په دې کې سپریټ واچو د سپریټ ډنسټي کم وي او د لاتوتا سی وای دا ته مکس کو چې مکس کړو دا کنه بعد چې کوم دی دای په یو لوخ کې واچو د تاسو چې کوم د شو کړو ټیک شو چې کله دا شو کړو به چې مومبتی د چې کوم د بتی راغسته دا به کې خو دا نو چې دا څنګه کې خو دا نو دا خو چې په دې نو لاتوتا کې خو دا سپریټ نه ښکاري خو چې کله دا بتی به کې خو دا هغه بل شو دی مطلب څه شو چې دا کم ډنسټي والا چې به سر تراغه دا بتی دا نه چلاوي دا دغه عملی مثال نیکسټ پاول دویم ته وکړئ ها بهم دا چلو دې ته سپیس ته واچو پیریډ ته واچو دې وړو اول مساحت کولې نو خو به نه وه او چاو سپریټ واچي چولي اوس ګورئ چې نن ورته کوي تاسو به زه ایکسپلین کوم دې تاسو پکې ډیلی ورسم ډیلی راځي په دې کې به ډېر کوشش کوي چې په دې کې ویډیو پیدا کړي ویډیو کریټ کوم نه کېږي به کریټ کوي او به تاسو ګورئ چې ویډیو څه کمال دی درګر باندې کوم نه باندې اوس تاکي خیره د لکسا ورو کوي دا ګورئ تاسو تاسو د دوه اکټیویټي دی تاسو کوی
پر دلته چې کوم مستر کوم کې بریکي اتماسفیریک پریشر کم او باریک اتماسفیریک پریشر سیواو نو لیکوډ چې دا اتماسفیریک پریشر طرف ته ځي دا غیر وجه نه چې نو لیکوډ براو خاطر اتماسفیریک پریشر ته کوي دوه وجه پوه شوي یس مثبت نیکس دویمه اکټیویټي کې تاسو مخکې سمېرو سمېر ته ګورئ چې دا څنګه چل کوي د لاسو په صفایي سره به تاسو ګورئ دا ماچس یې کېښودل وه د ماچس تیلي یو سایډ ته او بل سایډ ته دلته دی اور واچوئ تاسو ګورئ اور پلیږي ګورئ دا بل یو روچت شوی څنګه وایي هغه هم ماچس خپل ځای دی بل روچت شو لکه تاسو کېنئ نیکسټ ایکسپریمنټ وکړئ چې سرویر په ماچس تیلې اوبو ته ورځئ او هغه به رالي او د هغې نه به اور بلېږي د ماچس تیلې اوبو ته ورځئ هغه به رالي چې دوی د ماچس تیلې اوبو کې ورکړو اولنۍ به یې لږ کوشش کوه دې نه اور نه بلېږي ځکه چې دا په اوبو کې لږ شو ګورئ دې نه اور نه بلېږي اوس یې بل ماچس تیلې راواخیستو او په ټوتپیسټ کې کولګیټ سره ملاو کوم ګورئ او دا یې اوبو ته ورته او بل سره یې کولګیټ ملاو کوم او اوبو ته یې ورته بس دې زه پوره دی لګا ګورئ بل بزیانو کې نه هر یو کس دا ګورئ چپکا لگا دا ګورئ دا تاسو وینئ دی دا مالټه به دې اوبو ته ورځئ دا به ډوبېږي نه ګورئ بل سر ته راوخته اول له تاسو پوه شوئ اوس ګورئ اوس به دې بیا ورځئ پټ به دې لرګي او دا به کته اوبو کې ډوبېږي وجه یې د بیا لږ وروسته ویمه سپینې مچنګا یا به زه وکړم چې دا ولې دا شګولې دي کنه او اوس به دې اوبو ته ورځئ دا به کته ورته ډوبېږي بس کشي دی بیا سر مونږ وای چیک شو تاسو خبرې مه کوئ خاموش شئ اوس به مونږ چیک کوو اندازې خپل دکان دا د پریم راځي اوس ګورئ دا کته
ته د اوبو ویښته لاړه د دې وجه دا وه چې اول چې په مالټه باندې پټ و نو د مالټې ډینسټي د اوبو نه سیوا وه نو هغه کته په اوبو کې نه ډوبېده اوس یې د پټې تلر کو نو ډینسټي وړه کمه کړه نو دا په دې وجه باندې په اوبو کې اوس به موږ چیپ کړو اوس کېږي اخري شوه دا زه اوبه راورسي ګورئ او टिश्यू पेपर भी के को टिश्यू पेपर टिश्यू पेपर भी के को بس يمشي لي فهمها لك يا خموسي اسګوره دله اوس په دې کې وګوره ټول وښوي شابه کې نه شابه كما تقبل زينا فاسد يا برتسي بمناس وأغارك بده كرسي نكتة ناسيا فخير كل برنامج بده كرسي نكتة تيري تقبل زينا ران شيء لكن تاسو خبرونه بس کړئ خپل تجربه وکړئ کرنه بلا اکټیویټی دا یا کېږي محمد پر تصویر دا چې تاسو یې د 24 غنټو په سرکه کې پراته ده او د دې خپل کلک پټ چې هغه د لرشي دی او دا وبو چې سره په دې کې سالس کې مالګه په کې مکس دی وبو کې کوم شوي او دا وبو چې دا بالکل صفالي په دې کې سم ملاوت نشته شوي ګورې دې ته مالګه وبرته ولا او د دې وبو ډینسټي سیوا کړه خبره نه کنه دته وکیل دی خبرې کول به خیر نه مره وباسو که چا خبرې کوله به وزي ګورېګا ساده وبو ته دې راګي مرځي دا ګورې دا څه کا د دې وبو ډینسټي کومه نو هغه لاره کته وخت ورسیدا وښوي اوس دا کومه وبو کې چې مالګه نه دغه ته د کوشش کوي چې دا هغه ته ورته اوس ګورې ډینسټي ولله نو نه سیوا کې بده اوس ګورې دا هغه کې تاسو ښکاری سره تر او پته وره راځي ښکاری اوسو ساده وبو کې هغه وخت کوزيږي په دا وګورئ چپ کړه 24 घंटे په سرکه کې خدلوا یس سر دا کده از ټی زی سټپ کله پاسه خپل هغه د دې چې کوم کلک پټ هغه دې ختم شه دي تاسو کوی پلیټ کې کوی ګور شو کله اشاره کړئ شوی نه دا اشاره تاسو هغه د لکه څنګه دا بل دا بل په سرکه کې بس ترې Siempre
سپینې وږی هم ستاسو که نه ستړی بل ځای ته کښېنئ ټوله لکه د پروګرام زمونږ ښه کافي حصه هغه شی ده او ستاسو د هغه دپاره تاسو ته زه دا ویم چې په دې پروګرام کې زمونږ سره خاکې پاتې دي خاکه پکې شته او د ستاسو د خوشحالولو دپاره پکې زاړه الفاظ او نوې معنی په نوم باندې پکې یو آیټم پکې دغه دی یو پکې یو مزاحیه نظم هم شته نو مطلب دا دی چې ښه په تسلۍ باندې پروګرام واورئ اخر کې به استادانو صاحبانو کې به څوک صدارتي خطاب به کوي ښوونه به کوي اخري خبرې به کوي اخر کې به دعا به کېږي خو په تسلۍ باندې پروګرام ټول واورئ زه خپله لطیفه تاسو ته پوره کوم هغې وړو ډېرو ارمان دی نو هغه بانګي ته وایي که په ما سخته راتله نو زه به بانګونه ته به ماته ځان رارسوي هغه سپي وایي که په ما سخته راتله نو زه به غاب هم ته به ماته ځان رارسوي یو بل له خواره واره شو په دې منځ کې بانګي پسې ګیدړ راغی ګیدړ چې راغی چې بانګي چې ګیدړ ویل نو منډه کړه ونې سر ته وخوته بانګونه شروع کړه نو ګیدړ ورته وایي څه کوې هغه وایي د مانځه وخت دی که نه بانګ ویم نو ګیدړ وایي راکوشه زما اودس برابر دی چې مونځ وکړو نو بانګي وایي نه نه دوه بانګه نور ویم چې دوه بانګونه وي نو سپي ځان راورسوه بانګونه یې واورو چې راورسوه نو ګیدړ چې سپی ویل په مخه مات شو منډې وهلو بانګي ورته وایي راوګرځه که نه چې مونځ وکړو ستا خلاص زما اودس جوړ دی هغه وایي زما اودس مات شو د سترګو ملک د دې خندانه ډکې د ټیپي نه بعد زه د اشعارو دپاره دعوت ورکوم نیاز کلاس 6 ته چې راشي او موږ تاسو ته اشعار پیش کړي په دې شعرونو سره چې اوس په خپل اختیار کې زه نه یم چې پاسم اوس په خپل اختیار کې زه نه یم چې پاسم در پاسمه خو زه ښه نه یم چې پاسم او پاسه پاسه نارې مه وهه لاليه پاسه پاسه نارې مه وهه لاليه زه په دې غرض اوده نه یم چې پاسم او غورځېدلی یم د سترګو د کمره غورځېدلی یم د سترګو د کمره غورځېدلی خو د غره نه یم چې پاسم د اشعارو دپاره نیاز کلاس 6 شاباش شاباش स्कूल के दाखिल का जबरदस्त कुलो कुलो ढेर जबरदस्त कुलो कुलो ढेर कदर कौमा द स्कूल दर बाندې ګران دی ډېر قدردان دي زه پرې لیکم شعرونه چې کلاس ته لاړ شم ته رایاد شي مارکر په لاس وي بوټ ته غلی ودرېږمه هغه د سکول ښکلي وختونه څه شو هغه د ښکلو محفلونه څه شول موږ به چې کلاس ته جیلخانه ویله هغه ښایسته ښکلي جیلونه څه شول چې په چاکونو به ګزار کولو هغه رقیب سره جنګونه څه شول تل به یو بل تل به مدام چې د یو بل زارېدلو هغه د یو بل محتاجونه څه شول والسلام دا و نیاز چې موږ او تاسو ته اشعار پیش کړو دې نه بعد د ملي نغمې لپاره خاطب ته دعوت ورکوم چې راشي او موږ تاسو ته ملي نغمه پیش کړي کلاس 6 شادو راشي ټول سر زنده باد وایي خبر دې ځه ها صحیح ہے صحیح ہے زندہ باد وړوي ټول وړو واورې ده کنه سر زندہ باد وایي ها سر ټیک دا هو بدنګ ستار ډیره
दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। काई है ये कसम, काई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सौदा। हर दिल की आस, दिल दिल की आस, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक आगाज़ की दास्तां हम सभी, एक ही अपना घर पासबा हम सभी, एक ही सोच है, एक पहचान है, ये वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। काई है ये कसम, काई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जोशो भी ये जुनून सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए। बस तेरे एक इशारा तू समा गए, ए वतन तू पुकारा तू समा गए। काई है ये कसम, काई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आस, दिल दिल की आस, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह दाऊ रोल खातिब چې موږ او تاسو ته ملي نغمه پیش کړه. د دې نه بعد د نعت شریف لپاره دعوت ورکوم رور نذیر الله کلاس 9 ته چې راشي او موږ او تاسو ته نعت شریف پیش کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر په احتیاط پکې ګرځي ګد سرور کوڅه ده، د مدینې کوڅه زموږ د پیغمبر کوڅه ده. دلته عمر او ابوبکر قدمونه ایښي، دلته عمر او ابوبکر قدمونه ایښي، دلته عمر او ابوبکر قدمونه ایښي. د دغې خاوره ښکله و ډېره بهتر کوڅه ده، د مدینې کوڅه زموږ د پیغمبر کوڅه ده. دلته مرستیال دي د ایوبي انصاري اوسېده، دلته مرستیال دي د ایوبي انصاري اوسېده، دلته مرستیال دي د ایوبي انصاري اوسېده. د حضرت اوخه دلته ناسته برابر کوڅه ده، د مدینې کوڅه زموږ د پیغمبر کوڅه ده. چې هرې سخت